او متعلقه چې څومره ادارې دي هغه په دې باندې نه صرف تحقیق وکړو بلکې کوشش وکړو چې د دې څه نه څه حقایق هغه مخې ته راشي. تاسو ته پته ده چې میډیا کارکون ته معمولي څه شی یو کلو میلاو شي یو د ستنې عمره څه ثبوت هم میلاو شي نو ټوله دنیا خبر ده چې میډیا کارکون بیا د پیش نه په شمخان جوړوي. خو هغه شی هم میلاو نه شو. دلته زموږ چې څومره چینل والا میډیا قومي میډیا چینل والا ملګري دي پېښور نه ملګري دي هغه دې پسې وګرځېدل او داسې ثبوت مخې ته رانغو چې هغې کې متعلقه جینۍ وي د هغې ملګري وي د هغې څه وایس وي د هغې څه ثبوت وي او داسې ثبوت چې وویلی شي چې یاره د پښتو وطن دی دا پټ دی خو دا خبره دا ستاسو د اطمینان دپاره هغه تاسو ته مخې ته راولو. نو داسې هېڅ شیز مخې ته رانغو. بیا د محکمه تعلیم اعلی تحقیقاتي انکوایري کمیټي هغه مخې ته راغو هغې باقاعده په دې باندې تحقیقات وکړل. دلته کې کالج ته راغل یونین سره پروفیسرانو سره هغوی سره خبرې وکړي. د دې نوخار مفتي حاکم علي صاحب د دې نه علاوه نور سیاسي سماجي مشران لاړل او د دې تحقیقات خو داسې کیس مخې ته رانغو داسې یو خبره چې هغې باندې ته ودرېدی شي او ویلی شي چې د فلاني پروفیسر یو ماشومې سره زیاتې لا هغې ته څه اشاره کړې ده لا هغې ته یې میسیج کړی دی هراسمنټ کړی دی. نو دا معامله بیا سړه شوه. اوس بیا دې خبرې زور ونیو او په لږ ساعت مخکې په چوک کې وکیل خان صاحب پریس کانفرنس په شکل کې یو تقریر وکړو چې ورسره د تاجرانو ملګري هم ولاړو. د تبدیلۍ د پوسټینګ ټرانسفر دی خبرو دې نور هم دا معامله مشکوکه کا او اصل حقایق هغه قوم ته مخې ته راوستو په دې صرف په الزام باندې لګولو باندې اکتفا کول دغه خبرې شکوک شبهات چې کوم یونین دی د کالج چې کوم سټوډنټان دي هغوی هم په دې باندې غوسه دي او هغوی کې یو تشویش دی او دا صرف د دې نوخار نه مختلفو ځایونو نه مونږ ته ټلیفونونه وشو د صوبې چې د پروفیسرانو د استادانو د سټوډنټانو بیا د والدینو د هغوی په زړه کې یو تشویش دی چې دا الزام په داسې موقع باندې داسې خبره هغه ټول ښکرې مطلب هغه یو هغوی وایي ټول ښکرې ګنده کوي نو ټول اجتماعیت باندې داغ لګول دا څه معنی لري. یا پوره خیبر پښتونخوا کې د تعلیم چې مخکې نه دلته کې د په دې خیبر پښتونخوا کې د جینکو تعلیم باندې سوالونه اوچتېږي او جینکو ته تعلیم حصول هغې کې داسې علاقې شته چې هغې کې مشکلات دي. ما ته دا وویلی شول چې د دې پروپیګنډو نه پس د داسې مهم نه پس نه صرف د ګورنمنټ ډګري کالج بلکې پوره ډویژن کې ګورنمنټ کالجونو کې د جینکو ازریانو کې کمی نوټ شوی دی. نو دا ډېر یو خطرې علامت دی زما د سوسایټۍ دپاره زما د سماج دپاره چې مخکې نه زما په دې ایریا کې د جینکو تعلیم باندې سوالونه اوچتېږي. قبایلي علاقو کې د جینکو تعلیم باندې د پابندیانو خبرې دي او پابندیانې دي. نو په نوخار کې یو داسې ایشو هغه داسې حالت داسې طریقې سره هایلایټ کول چې هر یو د بچای پلار هغه په شکوک و شبهات کې مبتلا او هیڅ یو غیرتمند سړی هغه بیا داسې نه کوي چې هغه به خپله لور خور ابا داسې کالجونو ته لیږي. نو داسې سنګین سوالونه دي او داسې سنجیده سوالونه دي. زه به بیا ووایم زمونږ سیکټر ایجوکیشن د دې نوخار سره تعلق لرونکی دی او دې کې د محکمه تعلیم ډېره اعلی سطحې انکوایري هغه شوې ده او د هغې نه پس بیا دې له داسې قسمه هواګانې ورکول هغه شکوک و شبهات پیدا کوي. دې نه سیاسي مسله جوړول او دغې سره آیا سوالونه کېږي دې ټایم کې مختلف قسمه دی لږ ټایم کې چې ما مختلفو خلکو سره خبرې وکړې نو چې آیا دې کې د پرایویټ سکولونو چې کوم ګروپونه دي د هغوی لاس دی آیا دې کې د پروفیسرانو خپل ګروپونه هغه انوال دي آیا دې کې څه سیاسي مقاصد دي او هغه دې نه څه ایشو جوړول غواړي. دغه سوالونه دي چې هغه تر سره رسول او هغه بیخته رسول او هغې باندې فیصله کن یو موقف راوستل او خبره مخې ته راوړل هغه د وخت ضرورت دی. صرف په دې باندې اکتفا نشي کېدی
چې زه ووایم چې ما سره دا نمبر دي، نمبر د چا کېدی شي او ټول سماج په شک کې او په خوف کې مبتلا کول دا د عقلمندۍ او د دانش خبره نه ده. نو موږ بیا ووایو چې په دې باندې زموږ مشر ورور سینیر تاجر رهنما وکیل خان صاحب دا موقف اوچت کړی دی، نو بیا دا ټیکنیکل طریقې سره د دې حل طرف ته بوتلو، د دغه متعلقه چې کوم افسر دی د هغه خلاف انکوایري کول او د هغه خلاف کاروایی در سره کول، دا بیا د وخت ضرورت دی. د دې حوالې سره چې کوم یو کمپلینټ دی ګردش دی، نو سټیزن پورټل باندې دا کمپلینټ شوی دی، تاسو ته په نظر راځي. نو دې کې د چا نوم نشته، نمبر نشته او صرف هراسمنټ کیس پې لیکلي دی او هغه د پوسټ ګورنمنټ پوسټ ډګري کالج نوشهره دې حوالې سره دی. نو په دغې ګمنام درخواستونو باندې قانون کاروایی هغه نه کوي. قانون هر کله چې کاروایی کوي نو هغه په فرنټ ته په راتلو باندې کوي. نو هغه که دا دې کې حقیقت که لږ هم وی، زه به دا ووایم چې ټول نوښار دې ټایم کې هغه په درد کې مبتلا دی او شک کې مبتلا دی او غم دی ورسره. نو په داسې معامله کې که حقیقت وی نو زما د پېښور نه والې نوښاره پورې دلته دې پسې چې څومره میډیا او انساني حقوقو تنظیمونو لاس والې دی، اصلي عمره ثبوت په هغه راغلی و او بیا ورپسې دلته کې وکیلان ګرځېدلي دي، سیاستدانان ګرځېدلي دي او د هغې نه پس زه داسې ایشو جوړوم او زه مطالبه کوم چې دا ټول دې بدل شي. نو دا بې انصافي زمرې کې راځي. مطلب یو شی ته کوې نو هغه مخې ته د هغې ثبوت راویستل دي او په ګمنام درخواستونو باندې